زه تقریبا 3 میاشتې کېږي تلم عمرې له 100 ورځو لپاره په 15 ورځو کې ما نبي اسلام 5 وارې ولیدو په 5 وار مې چې ولیدو نو لکه څنګه چې دا ملګری ناست په دې طریقې داسې ناست او دغه دی ناست و ما په سلو مرتبه لیدلی دی وینه مې الحمدلله خو داسې کارېدلی نه و چېرته غوسه نه و لاشنا غوسه و ما ته ویل روح المینه په زور کې ما ته وویل مې جي وی دا علما څه کوي ډېر سختۍ کې راته وویل وی دا علما څه کوي خدای په دې څه مطلب زه غلی وم لږ ساعت غلی وم بیا ما ته وی هغه کوم دین چې ما راوړی دی هغه دا دی چې دې چلی هغه دین دی په هر څه کې اختلاف دی په غلی وم خو یاره هغه غوسه چې زه نشم بیانولی چې کومه غوسه کې هغه د الفاظ وي چې دا علما څه کوي او کوم دین چې ما راوړی دی هغه دا دین دی بیا استاد غلی وم بیا ما ته وی روح المینه مې جي وی په وس نسخ مه کوئ په احادیثو کې تحقیقات کوئ او د ترجیحاتو نه کار اخلئ دا د هغه د خولې الفاظ دي په وس نسخ مه کوئ تحقیقات کوئ او د ترجیحاتو نه کار اخلئ مې ښه جي بیا غلو بیا بلکل غوسه سړه شوله هغه بیا ډېر نرمۍ سره ما ته چې روح المین مې جي وی دعا درته کوم نو ځه مې ښه جي دعا راته وکړله اوږده دعا راته وکړله په مخې لاس راکړه ما ته لاس راکړم وی ځه لاس یې چې راکړ وی ځه د یوه سره زه ویښ شوم خوشحاله هم ډېر شوم خو خفه هم ډېر شوم چې خدای پاک څه حالت دي چې نبی علیه السلام خفه دی زموږ نه دا څه کېږي عالم کې محترمو دین زموږ سره امانت دی د الله تعالی د دې به الله تپوس کوي زموږ نه حدیث کې راغلي دي د هر انسان نه به الله د دې قرآن تپوس کوي هر انسان نه د علماو نه یوازې نه دې نه به تپوس کوي په خپل ځای به کوي د علماو نه په خپل ځای تپوس کوي خو ستاسو نه د نارینهو نه د زنانو د ټولو نه به هغه تپوس کوي 50,000 کاله ورځ ده لوړه جوړه غر دریا هېڅ شی به نه وي اوار میدان به وي او انسان به الله ته بربنډ شوغړن ولاړي بربنډ په سر سره تور پخپوخ په یبل ناصورته به ورته ولاړي و تاسو سره رڼا کومه ته زما کنډر چې وي ستاسو حیثیت و خوړه دې زما سکه دې زما اغوسته دې زما زما کنډر کې اوسېدی تاسو کړي دي ته بیا څه کوې دا صدر دې نشي خلاصولی دا وزیر اعظم دې نشي خلاصولی دا ګورنر دې نشي خلاصولی دغه ورځ لپاره تیاری چې الله انسان ته دا وفرمایي چې ته زما کنډر چې وي خوړه دې زما سکه دې زما او ما دله هر څه درکول تا د ما د کتاب څه قدر کړی دی دا کتاب ما چا ته درلېږلی و ما تاسو نه و درلېږلی تاسو په ارام په پټو کې و په مثال په کارخانو کې لګیا و دی په تاخ کې پروت و چا تپوس نه کوو نو څوک به دې خلاصوي بس الله دې په موږ رحم وکړي دا نبي علیه السلام فرمایي خیرکم من تعلم القرآن والا په تاسو کې بهترین هغه دی چې قرآن زده کړي او بل ته یې وښيي او نبی علیه السلام فرمایي من یرد الله به خیرا یفقهه فی الدین چا ته چې الله تعالی د خیر اراده ولري په دین کې پوهه کړي دا نه وي چې یعطیه مالا کثیرا ډېر مال وله ورکړي اولاد وله ورکړي عهده وله ورکړي لوی نسب وله ورکړي نبي اسلام داسې نه وایي یفقهه فی الدین په دین کې پوهه کړي او دین دې قرآن ته وایي د قرآن نه مخکې شرک او کفر و چې قرآن راغی نه دین راغی